السلام علیکم ملګرو. د جماعت اسلامي مشر حافظ نعیم الرحمن چې د نوم حافظ دی، دا په اصل کې د قرآن حافظ نه دی بلکې صرف د نوم حافظ دی. یو ځل بیا په پنجاب منډي بهاودین کې یو تقریب ته په خطاب کې مولانا فضل الرحمن صاحب باندې سخت تنقید کړی دی. وایي مولایان چې د اسلام نوم استعمالوي او د مدرسو شاته پټیږي. ملګرو زه حیران یم چې د ګنډاپور سره وخت تیر کو، پته نه لګي چې دایم په بوتلو باندې راړولې که څه قصه ده. او وای مولانا فضل الرحمن صاحب د اسلام نوم استعمالي او د مدرسو شاته پټیږي، او بیا وایي چې جماعت اسلامي والا لګیا دي د اسلام دپاره جدوجهد کوي. نو د الله بنده یو طرف ته وایي چې هغه د اسلام نوم استعمالوي، دا خو ټولې دنیا ته پته ده چې هغه د اسلام دپاره کار کوي او د هغه کاز دی، د هغه نظریه دغه ده. په جماعت اسلامي کې خو اسلام موږ ته نه ښکاري، دغه ټول بوتلان راته ښکاري. وایي لکه څنګه چې مشران وایي په ګلاب جامن کې نه ګلاب او نه جامني، نو په جماعت اسلامي کې نه اسلام شته او نه پکې جماعت شته. په هر حال اوس که موږ نوره خبره کوو نو بیا ملګري خفه کېږي، خو اصل حقیقت د ده نه واورئ. دا د پی ټي آی والا دی او د جماعت اسلامي والا د تر زوی دی، یعنی دا پی ټي آی او جماعت اسلامي، دا جماعت اسلامي د پی ټي آی بی ټیم دی. نو د ده نه را سره واورئ چې د جماعت اسلامي والا څوک دی، د دوی حقیقت څه دی. راځئ دا را سره واورئ او مخکې خامخا شیر کوي. واورئ ښه واورئ. یو کس راغلی ویل لړمان ګورم، ما څه پکې ویل سپین لړمان دی او د کینسر علاج ته کېږي. ما زه ورته ځای وښیم په څه ټکه ټوکه بنګله پکې دیاړي میاړي راکړي، ویل شریک به یې خرڅوو. ما ویل یو جماعتي قبر وکنه چې ټرکونه دې ډک. زمونږ څه یو کس په پی ټي آی کې شامل شوی، سراج الحق ډریور، سراج خان نه سراج الحق. ما ورته ویل ولې پی ټي آی کې شامل شوی؟ ویل د عمرې له مې راوړ، په چک دره کې مو له 3 ډبې چاکلیټ راواخیست، د دیر د بر سره پورې بر سړي ته ورکوزېده چې دا مې د مدینې نه راوړی. د چکدرې چاکلیټ یې په مدینه باندې بدلاو. ما یو کتاب کوت کتابه کې لیکلي وو چې څاروی مردارېږي او یو جماعتي ولاړې یو زنانه، نو زنانه به لالی د جماعتي الله مې عزتمند کا. په 8 فروری به موږ بدل ته راغلي وو، دا دواړه انتظار کوو.